یو دا ده چې قربانۍ په شرکت کې چا څاروی واغسته او شرکت یې وکړو او بیا دې کې لکه 2 کسان پوره شلل یا 15 دي یا شپږ دي او هغې نه بعد یو کس چې دی هغه دې نه وځي چې زه نه کوم نو آیا د نور قرباني به وشي او که نه؟ نو دې کې 2 مسلې دي. یو دا چې کم کس دې کې شرکت کړی وي او هغه باندې قرباني واجب وه او هغه په دې کې شرکت کړی و اوس هغه واپس شوي زه دې کې نه کوم نو هغه لاړ او بل کس راغی په دې کې څه واخسته نو قرباني وشوه. لیکن یو داسې کس دی چې هغه باندې قرباني واجب نه وه نفلي قرباني کوله او په دې شرکت کې هغه شرکت کړی و په دې ډله کې اوس هغه دې نه وځي او هغه وایي چې زه نه کوم دې نه شاته شو نو دا قرباني دې کې اوس بل کس شرکت نشي کولی او که دا قرباني دغه شانې وکړه نو دې کې چې کوم څومره شرکا دي هغې کې به د هېڅ چا قرباني نه کېږي تر دې پورې چې هغه کس دوباره راولي او په دې کې شریک کړي. هغې وجه دا ده چې ته باندې قرباني واجب نه وه او ده چې کله دغه قرباني کې حصه واخسته هغه ته باندې متعین شوه دغه به ته باندې واجب ده اوس او چې دې نه واپس شو نو د هغه حصه هغه پاتې شوه دې کې اوس بل کس شرکت نشي کولی نو نور شرکاو له پکار ده چې څو پورې دی په دې کې شریک کړی نه هغه پورې به د نورو شرکاو قرباني چې دی هغه به صحیح نه وي.